د عربو یو مجله ده، یو رساله ده، او د عربو په مختلفو سیزونو کې دا واقعه کثرت سره راغستې ده. هغې کې لیکي چې په سعودیه عربستان کې یو ښځه بیماره وه، د هغې د کینسر ډېره شدید بیماري وه او لاست سټیج کې وه. نو خپل زوی ته فرمایش وکړو چې ماله یو تکړه شان خادم وګوره. نو په سعودي عرب کې چې کوم کسان تلي عام رواج دا دی چې د انډونیشیا، ملیشیا، پاکستان، برما، بنګلادیش د دې ښځې، د فلپاین، د دې ملکونو ښځې راغواړي، هغوی له دوی فیس ورکوي او خدمت ترې اخلي. نو د انډونیشیا یو ښځه وه، هغه د دې راله خدمت دپاره، د دې د زوی ایجنټ سره رابطه وکړه او دا جینۍ د خدمت دپاره د خپل مور دپاره ونیوله. هغه راله، هغه جینۍ چې راله هغې به روزانه جړل، چې کله به ځان له شوه ډېر به یې جړل. نو هغه مالک یو ورځ د دې جینۍ نه تپوس کوي چې بچیا ته خو زما د لور په ځای باندې ماشاءالله ته ډېر ښه خدمت کوې، خو ته روزانه جاړې دا ولې؟ هغې ویلې دا زما خپل څه مسله ده ما ته رایاده شي، نو د هغې د وجې نه ما له جړه راځي، مسافر یم. ویل خیر دی زه د مور یم، ما ته د مور په شان باندې بیان کا. هغې ویلې زما دا چاهت و، زه غریبه وم او چاهت مې ده چې زه سعودي عربستان ته لاړه شم، واده مې لا نه و کړی چې د خپل مور او پلار دپاره او د خپل خاندان دپاره پیسې وګټم، غریبي مې وه ډېره زیاته. نو کپنۍ ایجنټ سره مې رابطه کړې وه، خو ډېر وخت وشو زما کار نه کېدو. وایي دې دوران کې ما واده وکړو، وایي چې واده مې وکړو نو زما بچی چې د 12 ورځو شو، نو هغه ایجنټ ما پسې ټلیفون وکړلو چې ستا کار شوی دی د سعودي عرب، راځه که ځې. نو یو طرف ته زما غریبي وه، بل طرف ته مې د زوی د پالنې خبره وه، یو طرف ته مې چاهت ده چې زه لاړ شم د خپل خاندان خدمت وکړم، بل طرف ته د خپل بچي مینه محبت دی. نو بس ما توکل وکړو چې زه د بچي دپاره پیسې وګټم، رالم نو جړا راځي هغه بچی چې رایادېږي، وړوکې قطره بچی مې پرې غوستی دی د دې پیسو دپاره او د دې دپاره. غریبي داسې شی دی، غریبي په انسان باندې عجیبه عجیبه کانې کوي. نو دې وجې نه عزتمندو الله نه د سهولت والا معامله غواړي چې خدایه پاکه چاته مې محتاج مه کړي، او یا الله به قدر ضرورت رزق راله راکړي او په خپل ملک یې راله راکړي، او د خپلو بچو مینه محبت مې نصیب کړي، پیسو ته مه خوشحالېږئ. نو دا ښځه خو ډېره سخته بیماره وه، خو د دې زړه ډېر نرم شو، د ښځو ډېر نرم وي. دې جینۍ ته وایي چې اوهو تا وړوکی ماشوم پرې غوستی دی. هغوی مجبوري مې ده نه شم تللی، زه د کور واکدار یم او د کور خیال زه ساتم. نو دا عربه مالکه کور ته ننوتله او د 2 کالو تنخواه یې راواغسته، 2 کالو تنخواه، او دې جینۍ له یې ورکړله او ټیکټ یې موله وکړو چې زه ته لاړ شه، تا باندې د خپل بچي حق دی، 2 کاله به ته خپل بچي له پی ورکړې، حولین کاملین، او دا 2 کاله ایډوانس تنخواه ته واله چې 2 کاله ته بچي له پوره پی ورکړي او ماشوم دې تکړه شي، بیا ته راشه، بیا به زمونږ خدمت هم وکړي. دا یې وله ورکړه. هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه او ډېرې لپې لپې دعاګانې وکړلې او واپس خپل بچي له راورسېده. دې ته دې زوی ویلې مالکې ته چې ګوره ما تا له د انډونیشیا نه ښځه د خدمت دپاره خادمه راوغوښتله او هغه تا په وړه خبره باندې ولېږله. دا بیماریان او دا ماشومان خو هر چا کوي. هغه نه بچی زما زړه ډېر ودرېدو په دې باندې او د بچو درد هغه پیژني چې موري زه مور یم، ما ته پته ده زما بیماری گزاره کیږي، زه خپل خدمت کولی شم یا به بل څوک ونیسم، خدا مې ولېږله. د دې نه پس چې ډاکټر له دا ښځه لاړه او ټیسټ یې وکړو، الله رب العزت د دې د کینسر بیماری ختمه کړې وه. بیا یې شک شو، دوباره بیا ټیسټ وکړو، چې بیا یې ټیسټ وکړو دوباره بیا ټیسټ بالکل کلیر رالو، صفا سوتره کړ، نیگیټیو رالو. نو ډاکټران هم ورته حیران چې ته خو ډېر لاست سټیج د کینسر کې وې، داسې چلو شو. بس هغې ویلې ما خپل رب سره سودا کړې ده، او دا حدیث کې راځي داوو مرضاکم بالصدقه، وی د خپلو مریضانو دوایي په صدقې سره وکئ، یعنی صدقه هم دوایي کې شامل کړئ، څنګه چې د ډاکټر دوایي ته ورکې دقه رنګې د صدقې دوایي هم ته خپل مریض له ورکوه. نو د دې نه دا معلومه شوه عزتمندو، یو دا
چې په بیماری کې صدقه ورکول پکار دي. دویم دا دی یو غمزپل انساني دغه مدد کول پکار دي. د بل انسان په کار باندې راتل پکار دي. چې کم انسان د بل په کار باندې راشي الله رب العزت د ټول کارونه سم کی. چې کم انسان د بل ضرورت پوره کی الله رب العزت د ضرورت پوره کی.